تاسو دلته کې راجمع کېدل یو خاص مقصد د پاره دي. هغه مقصد څه دی؟ هغه مقصد دا دی چې زمونږه د الله جل جلاله سره یو داسې تعلق جوړ شي او زمونږ د ژوند مقصد هغه دا شي چې د الله په ځمکه د الله نظام راشي. خدا کی زمین پر خدا کا نظام. نو اوس خو منګه طالبان یو سبق وایو مدرسو کې سکولونو کې. نو اوس په منګه څه کوو؟ خپل ذهن مطالعه د خپل استادانو سره تعلق تدې د وجې به موږ خپل هغه مقصد ته رو رو روان یو. د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې په دې ملک باندې د مسلمانانو حکومت و. مسلمانانو 1000 کاله یا 800 کاله 800 کاله مسلمانانو په دې ځمکه باندې حکومت کړلی او اسلامي نظامو په فقه حنفي باندې به فیصلې کېدې. بیا دلته کې انګریز راغی. انګریز هغه د څه په بانه راغی؟ هغه د تجارت په بانه راغی چې زه دلته څه کومه؟ تجارت کومه. ته دې هندوستان نه به څه شیزونه زه یورپ ته وړم، د هغه ځای نه به څه شیزونه دلته به یې راوړم او دلته به یې خرڅوم. باندې څه جوړه کړل وه؟ تجارت. باندې څه جوړه کړل وه؟ تجارت. او د مسلمانانو حکومت په پاکستان باندې، په بنگلادیش باندې، په انډیا باندې، په کشمیر باندې، په قبایلی علاقه جات باندې، په برما باندې، په مالدیپ باندې، په نیپال باندې تقریبا 1500 صوبې او ریاستونه و. د هغې ټولو ریاستونو باندې د چا حکومت و؟ د اسلام حکومت و. د چا حکومت و؟ اسلام حکومت و. نو انګریز هغه تجارت په بانه راغی او بیا یې دا هره صوبه د بلې صوبې سره یې وجنګوله او په دې ځای باندې هغه قابضه شوه. بیا د مسلمانانو نه هغه اختیار او اقتدار او حکومت واغستو. چا واغستو؟ انګریزانو. چا واغستو؟ انګریزانو واغستو. بیا چې کله انګریز هغه د دې هندوستان نه پاک و هند نه یورپ ته تو مغرب ته تو، نو انګریز مسلمانان څه کړل؟ تقسیم یې کړه. صحیح کړه؟ تقسیم یې کړه. څنګه یې تقسیم کړو؟ پکار دا وه چې انګریز له هغو حکومت او اختیار او اقتدار د مسلمانانو نه یې اخیسته او مسلمانانو له یې ورکول پکار و. لیکن هغه دا دوکه وکړه چې مسلمانان اسلام دا یو داسې دین دی چې هغه د دین او د ژوند د هرې شعبې دپاره مکمل او کامل دی. نو هغه چل وکړو. هغه دا چل وکړو، انګریز دا چل وکړو چې مسلمانان یې څه کړل؟ تقسیم یې کړل. مسلمانان یې څه کړل؟ تقسیم یې کړل. یو طرف پاکستان، مشرقي پاکستان، بل طرف ته مغربي پاکستان، بنگلادیش او پاکستان یې جدا کړل او کشمیر هغه یې داسې پاتې کړو. نه یې مسلمانانو له ورکړو او نه یې هندوانو له ورکړو چې په دې باندې دوی اپس کې جنګ کوي.
دا د انګریز چالونه و. نو پاکستان چې کله جوړېدو نو په دې کې زموږ عالمانو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او ډېر شی خلک په دې کې قرباني شوي دي. اوس هم ډېرې مسلمانانې زنانه هغه سیکانو په قبضه کې لاړې، د هندوانو په قبضه کې لاړې. پاکستان چې جوړېدو د دې مقصد څه و؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ نو چې کله انګریز د دې ځای نه لاړ نو انګریز په پاکستان کې هم هغه حکومت هغې عالمان له ورنکو، هغې کسان له یې ورکړه چې کوم انګریزي تعلیم یافته خلک وو، د انګریز په طریقه باندې تللو. او مخکې به دلته کې داسې یو تعلیم و چې په هغې کې به اسلامي علوم هم وو او په هغې کې به دنیوي او عصروي او جدیدي علوم به مو، عصري علوم هم په هغې کې وو. نو چې کله د انګریز راغی د انګریزي چل وکړو چې د تعلیم نه عربي وویستله، فارسي وویستله، قرآن کریم یې وویسته، حدیث مبارکه یې وویسته، فقه یې وویستله، دا ټول شیزونه یې د تعلیم نه وویستل. په تعلیم کې او په سبق کې چې کوم روح د اسلام هغه ته هغه وویستو. او د انګریزانو یو مشر وزیر تعلیم هغه نوم لارډ میکالے، هغه وی میں نے ایسے نصاب تعلیم کو ترتیب دیا ہے اگر